زما وینا کاټک د پون لاندې روانه وي تبه وړه باندې تبه غنم باندې او د دې طرف په تابانې بيجیم بندوم او تاره فیصل آباد او سیالکوټ څومره سامان چې افغانستان ته ځي دا ومانه نه الحمدلله صاحب خو زمونږ په وطن کې د اخر نوالو د اول نوالو تر اخره پورې اوسه پورې نه دی میلاو شوی په هر حال زمونږ کوشش موږ دغه خبره کوو چې نه ستوري د اسمان او نه سپوږمۍ غواړي باچا دې ښار کې خلک وږي د ډوډۍ غواړي باچا دا کوم خلک چې راوتلي دي ګوره د خېټې غم دومره سیوا غم دی چې کله خلک وږي شي د بیا دا هېڅ کار دی بیا هر څه ته تیار زما بچي نه هر وي ستا د یو ځل پیرې ټیک ده نو دا خلک انقلابي صورت کې کله اختیارېږي په وطنو کې بغاوت چې خلک هغه داسې سیچویشن دا ړومبی پړول چې ډېر د بغاوت خلق مولي وو زما هغه عزت روزي د 1500 د تروړې د برابر روزي په دغه کتاب کې ولاړ شي نو همدغه وجه راځي چې تاسو خبره کوم هم وجه همدغه ده چې د دې دا زمونږ د کوم سیچویشن تاسو نه د کوم حالات چې روان دي دا د انقلاب او دا د ړومبی پړول ده د دې نه بغاوت جوړي ګوره غلا یو سړی ولې مجبور شي ښځې یو سړی ولې کوي مجبور شي دا خلک مجبور شي باقي دې روډ کره وتل نن دلته سبا انشاءالله په مردان کې او بله ورځ به په دغه اور فیصله وکړي او دا سلسله روانه تاسو خو احتجاجونه کوي لګیا د مستړی روان دي کوم چې پی ای کوم چې مینیس ام پی ایس چې کوم دي هغه زموږ یو کس غلا کړې وه ټیک شو خلکو غونډ کړي واله منډې والې چې غل ونیسئ غل هم پکې منډې والې چې غل ونیسئ که نه نو دلته پکې هغوی هم وویل چې غل ونیسئ نو موږ دغه خلکو خلاف راوړو نو موږ به څنګه راشي دلته ما ته چې او د ګرانۍ خلاف موږ به دلته خلکو خلاف راوړو د ام پی ای د ام ایل ای ټیک شو د منسټر د وزیر اطلاعات د دې صوبایي حکومت د وفاقي د دې خلاف خبره کوو نو چې هغه هم راځي دلته وایي چې غل ونیسئ نو بیا خو څه هغوی دې مال نه راشي هغوی دې مال نه راشي مال دې انتظامیه راشي انتظامیه راغلې هغه خبره کوي خو د دوی په لاس کې اختیار نه د دوی کار دا د بره نه سیسټم کنټرول غواړي غنم شته دغه نو په مطالعه پاکستان کې راځي وایي چې پاکستان د دنیا په اووم نمبر د غنمو د پیداوار غټ ملک دی خو هغه مطالعه پاکستان استاد په قطار کې ولاړ دی لکه خدای دې تباه او برباد کړي څنګه غټ ملک دی نو ځان له په دغه کې ولاړ دی په قطار نو دا مونږ له سره په سترګو کې شګي ټیک شو غنم شته دی هر څه برابر دي اوس د یو حکومت د بل د بدنامۍ لپاره او بل د بدنامۍ لپاره دا چیز پټوي زموږ د عوامو نه ګوډاګي نه کړي نور هېڅ شجاع خان څنګه چې تاسو د خبرې وکړې چې ډېرې درنې خبرې کوشش وکړو چې سنا ورکړو د هغې سره خبرې وکړو